اوس راته اندازه وشو چې زما د مسجد د منبر او د محراب د آواز مخالف دا په پاکستان کې هغه لیبرل طبقه ده، هغه سیکولر طبقه ده، هغه لادین طبقه ده کم چې په پاکستان کې حیا ختمول غواړي، کم چې په پاکستان کې لوپټه ختمول غواړي، کم چې په پاکستان کې نکاح فری سوسایټي راوستل غواړي. د ملاله بیان به ټولو اورېدلی وي، وایي زه حیران یم دې خبرې ته چې خلق په نکاح باندې دا دستخط څرنګې کوي، څه دپاره یې کوي، په پارټنر باندې په پارټنرشپ باندې خلق ولې ګزاره نه کوي. دغه ملاله دا چې کله د ډرامې په انداز کې د پاکستان نه رخصت شوله، هغه وخت کې زما قائد مولانا فضل الرحمن ویلي و چې د دې جنۍ په پشت باندې کومه مغربي لابي ولاړه ده او هغه دا جنۍ د پاکستان د حکمرانۍ دپاره تیاری. یاد دې وساتي جمعیت علماء اسلام د هغه وخت نه د دې سوچ او د دې فکر او د نظریې سره اعلان جنگ کړی و. نن هم زمونږ د دغه سوچ او فکر سره اعلان جنگ دی. ته د بې دینو ژبې نشې بندولی او د دیندارو مخې ته نر جوړ شوی. زه به په تا باندې خطبې بندومه، یاد ساته دا خطبې ته نشې بندولی. دا د شیخ الهند بچي دي، دا د دیوبند بچي دي، دا د حضرت مدني بچي دي. دا ژبې به د حق ده ګویا کېدلو نه الو بندېږي چې کله د دې وجود نه روح اوزي او دا ژبې په خاورو کې پرېوځي چې تر کوم وخته پورې ژوند دی. نو د ژبې گفتن دا زمونږ د ختم نبوت دی، زمونږ د ژبې گویایي د ناموس رسالت ده، زمونږ د ژبې گویایي د الله اکبر ده، زمونږ د ژبې گویایي دا د اسلام زنده‌باد ده، زمونږ د ژبې گویایي دا فداک ابي و امي یا رسول الله ده، زمونږ د ژبې گویایي دا د الله د دین دپاره د لبیک ده، زمونږ د ژبې گویایي دا د حرمینو شریفینو دپاره د لبیک ده، زمونږ د ژبې گویایي دا به د الله رب العالمین د دین په حمایت او حفاظت کې چرته هم دا به بنده نشی انشاءاللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اللہ کے شیروں کو. مت چیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.